فیسبوک په لیک مونږ لیدل غواړي نو د سونو پښتونخوا په لار تر مونږ را رسیدای شي د فیسبوک ملګرو ته هرکلی وایو دا وخت تاسو اورئ د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 90 د امن غږ ادبي نړۍ په ادبي نړۍ کې نن تاسو د باچا خان د ژوند په هکله څه لږ غوندې معلومات واورېدل هیله ده چې ستاسو به خوښ شوي او زموږ هغه ملګري کم چې اوریدل غواړي نو هغوی مونږه د باچا خان د تحریک اصلاح افاغینه نه واخله تر د ویښ زلمي پورې او بیا تر خدای خدمتګار تحریک پورې د هغوی لنډه شان قصه وکړه او په دغه قصه کې مختلفې مرحلې هم راغلې نو باچا خان داسې شخصیت دی چې د 37 کاله د په جیل کې تیر کړي دي یوه دویمه دا ده چې د 34 کالو په عمر کې دویمه کور ودانې وفات شوې ده او د هغې نه پس دغه باقي وخت چې دی هغه خپل قام له ورکړی دی خپلو خلکو له ورکړی دی او غني خان او ولی خان ما اورېدلي دي هغوی به وایي چې یاره مونږ خو د یتیمانو په شان وخت تېر کړی دی مونږه مور پلار نه دي لیدلي مونږه د مور پلار مینه نه ده لیدلې او داسې حالاتو کې مو وخت تېر کړی نو تاسو اندازه وکئ د یې جایدادونه چې دی نیلام شوي وو فرنګیانو سزاګانې ورکړي دي او د دې سره ډېر تکړه خلک وو د چار چاپیره د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو چې هغې قربانۍ ورکړي دي لکه وختي چې خالد زمان صاحب هم خبره وکړه چې زما نیکه له به یې غوپې ورکولې او دې له به رقم سزاګانې ورکولې فرنګیانو او د هغې باوجود دوی خپله خبره کوله او فرنګۍ د دې خاورې نه په وتو مجبور کو او زمونږ دا وطن آزاد کو د فرنګي د پنجو نه اخلاص کو او دغه قربانو رنګ راوړو ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی د ټلیفون په لیکه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جناب علي ستړي مشه په خیر ډاکټر صاحب قدرمن چې زه فضل خالق خبر کوم په خبر شي خبر جی فضل خالق صاحب هر کله راشي قدرمن شه ډاکټر صاحب ماشاءالله چې کوم موضوع مروړ او پروګرام ډیر زیات خوند وکړ زه شکر دی چې تاسو خوښ شو دا د خور حکم و چې دا به ویل غواړي نو بس هغه مونږه د هغې حکم تعمیل وکړو یاره ډاکټر صاحب لکه مونږ چې وګورو لکه د بد مرغ زموږ په نصاب کې د دې دغه نشته که نه دا انفارمیشن مونږ سره نشته په نصاب کې بلکل پکار ده چې دا یي نو ډېر لکه زه کسان داسې ګورم که نه نو کله چې داسې څه مذاکره شي نو هغې وایي چې یاره باچا خان قوم دپاره څه نه دي کړی که نه صحیح نو هغې کې غټه وجه دا ده چې زموږ قوم ناخبره دی بلکل هېڅ ورته پته نشته هېڅ پته نشته هغې وجه ده چې د کله مثال په طور دا زموږ په نصاب کې وي نو زموږ قوم چې دی نو د خپل چې کوم مشران دي اتلان دي د هغې ده چې کوم ستړي کړي دي چې کوم قربانۍ ورکړي دي د هغې هر څه نه به یې خبر وو نو بیا به دا خبر نه کېده فضل خالق صاحب یو ډېر لوی پروفیسر یو ځل مونږ څو شاعران ناسو زموږ د مخې خبرې وکړو یاره د پښتو کې وې ښه شاعري نشته معیاري شاعري نشته نو زمونږ یو مشر دی پروفیسر یار محمد مغموم خټک نو هغه ورته ووایي تاسو صاحب خوشحال بابا لوستی دی نو هغه ورته وایي نه وی غني خان دی لوستی ورته وایي نه نو بیا تاسو څنګه دا خبره کوئ چې پښتو کې ښه شاعري نشته بس هغه پکار به ورته ویلي وي چې یاره ستاسو د پښتو مطالعه نشته نو ځکه بلکل همدغسې خبره ده چې د تاریخ نه خلک نه خبر نو دې وجې نه د مشرانو کارنامې ورته نه معلومې بلکل لکه ګوره ډاکټر صاحب هغه یو مشهوره خبره ده که نه جی چېرې وي سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي که بلکل اکثر لکه زموږ د ناپوهه ډېر کسان داسې دا خبر کوي چېرې د باچا خان دا خوړ دی که نه حالانکې دا بلکل غلطه خبره دا د هغې الټه خبره چې باچا خان دا قول مات کړی دی بلکل د دې خلاف هغې تحریک چلولی دی هغې د قوم دپاره ستړي کړي دي بېشکه جیلونه تېر کړي سختې تېرې کړي دي مقابلې کړي دي بلکل ډاکټر صاحب انشاءالله بیا به هم داسې چې کوم زموږ نور څونه اتلان دي چې غازیان تېر شوي دي چا چې شهادت چاته میلاو شوي دي دا تاریخ به انشاءالله تاسو به راسپړو انشاءالله موږ به دې ته غوږ انشاءالله ډېر زیات قدرمن شئ وخت خواده بادو صاحب خالق صاحب الله دې خوشحال لره دا زمونږ ملګری فضل خالق د پېښور نه
الله دې خوشحال لري. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. دا وخت د ټلیفونونو دی نو زه خبرې ډېرې نه کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خبرې خو کوه کنه ډاکټر؟ نو زه وایم چې بیا به ستاسو د خبرو وخت نه راوځي که نه. دا ستا خبرې خو چې اورو دي سره موږ راژوندي یو. دا یو څه ورته انتظار کوو. نو بس دا ښه شوه. دا دویمه ګنټه چې دا ستاسو وي که نه، وړمبۍ کې زه لګیا یم، زه چغېږم. ته چغېږې؟ جی او مننه جي، مننه. احمد خبرې کوم دي د کوهاټ روډ. جی احمد صاحب، نن به را سره څه شریکوئ؟ نن به ستاسو غزل شریک کړو. نو ستاسو غزل خو داسې غزل دي چې دا تا کومه خبره وکړه چې یاره شاعر وایي چې یاره پښتو شاعري نشته دی. نو بس اوس به موږ په دې راژوندی کوو چې د عباسین صاحب موږ سره یو د هغه شاعري. نو بس قربان پکې مزید دي. قربان قربان. محبت کول که هر څومره آسان دي، واه د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دي. یو خاورینه وجود لرما ګناهګار یم، خو په سر کې مې خیالونه د اسمان دي. دا دې ټول د باسین غاړې ته ناست دي، که حسین دي که مین که رقیبان. په دغه مینا مې د زړه چارې باور نه راځي، په دغه مینا مې د زړه چارې باور نه راځي. هر ځلې کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي، هر ځلې کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي. راته یې وویلې څه ډېر په ژړغوني اواز، راته یې وویلې څه ډېر په ژړغوني اواز. نکریزې مه راوړه دې کلي ته اختر نه راځي، نکریزې مه راوړه دې کلي ته اختر نه راځي. په دغه مینا مې د زړه چارې باور نه راځي، هر ځلې کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي. په دغه مینا زړګی مې خوږ دی په کلار شه سر مې مه خوږوه، زړګی مې خوږ دی په کلار شه سر مې مه خوږوه. نوی مین لره واحده عقل زر نه راځي، نوی مین لره واحده عقل زر نه راځي. په دغه مینا په دغه مینا مې د زړه چارې باور نه راځي، هر ځلې کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي. د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. تاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي، تاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. په دغه مینا مې د زړه چارې باور نه راځي، هر ځلې کلکه واده وکړې خو اکثر نه راځي.
دا باسین نرتسینه دیر پمین از غمی دا باسین نرتسینه دیر پمین از غمی نگینی کمی مرحلی دد پسر نرازی نگینی کمی مرحلی دد پسر نرازی پدا غمی نامی دزڑ چری باور نرازی دا اخرى کول یو جهان مننه ډیر مننه احمد صاحب الله دې خوشحال لره ډیر خسته احمد صاحب په ډېر ښایسته اواز کې زما کلام ووی ما له په خپل هم ډېر خوند راکو ډېره جذبه پکې شامله وه ګورو چې د احمد صاحب نه پس څوک تشریف راوړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زاهد علي زاهد صاحب تار کلی وایو ډېره مینه مننه په الله ګران شو ژوندي راته اوسئ یو یقین چې نن پروګرام ډېر ګټور پروګرام جزاک الله او په کار هم ده چې زموږ د نوی نسل د دې نه خبر شي او جی په کار ده چې د خپلو مشرانو نه خبر شي چې مشرانو دا سفر څنګه کړی دی او دا موږ چې کومه ترقي کړې ده دې بنیادونه چا ایښي دي مین خبره دغه ده چې زموږ کم تاریخ زموږ د پښتنو وړاندې شوی دی جی نو هغه صحیح نه دی وړاندې شوی که نه جي بلکل د مشرانو چې کومه خبرې وکړي دوی هم په دغه تناظر کې وکړي ما واورېد دوه درې ملګري جی چې یاره کم القابات ورکړی شوي دي باچا خان له یا کم خبرې اترې دي خلکو د مدرسې ذکر شو که نه سبق د مدرسې وي دپاره د پیسې وي نو دا وجه دغه ده چې کوم تاسو نن تاریخ وړاندې کړو جی نو دا مقصدي تاریخ دی جی او نو په کار ده چې دغسې دا بار بار په دې خبرې وشي او کوم چې زموږ اتلان دي کوم زموږ اساسي دي د موږ دپاره پښتنو دپاره څه کړي چې هغه مخې ته شي بلکل په خدای خدمتګار تحریک باندې به انشاءالله وخت په وخت څه نه څه وړاندې کوو انشاءالله همدغه ستاسو دا یو شعر زموږ پښتنو دپاره چې اوس د ملګري ترنم کې کوم کلام وویلو که نه جی د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ بلکل نو که زموږ وګورو بدمرغي دا ده چې موږ نه خو خپل ځانونه پېژنو نه چې موږ څوک پوهیږي په کومه طریقه باندې په ښه طریقه نو هغې ته موږ بیا بد نظر کوو بلکل بلکل او چې کوم زموږ د بدنامۍ او دغه سبب ګرځي نو هغوی سره مرسته کوو دا د یو دغه نه را روانه سلسله ده پخوا لکه نه جي بیخي دا د بدبخته خلکو همدغسې حالي او جي بس نور وخت نه نیسم یو کلام مخې ته د دا وایم چې قربان خو دغه مشران یادول غواړم چې ګلمرد خان مشر چاچا دی د هغه بچیان دي رضوان الله دی عبدالله دی جی ارشاد زما خورینه لقمان او اکبر علي او سفیان پروګرام ټول اورېدونکو ته دا کلام ډاله دی چې په زړه ذهن مې راخور یې زما خوښ یې واه په زړه ذهن مې راخور یې زما خوښ یې غنم رنګ او کتور یې زما خوښ یې واه ډېره مننه ستا رضا باندې ستا رضا باندې زما مودام رضا وي ته زما سترګو تور یې زما خوښ یې واه ژوند بغیر له تا سره بل هغه ګران دي واه ته نه خوږ زړه له ټکور یې زما خوښ یې واه مننه جي او بعد فلسفه د باچا خان باندې روان یې واه فلسفه د باچا خان باندې روان یې واقعي د بل غمخور یې زما خوښ یې واه مننه بد تربور خو په بد ځای کې پکارېږي بد تربور خو په بد ځای کې پکارېږي د تره زویه زما رور یې زما خوښ یې واه واه ډېره مننه مقصد وایم چې انتخاب زما د زړه یې څه زاهده انتخاب زما د زړه یې څه زاهده که هر څومره ستغ او سپور یې زما خوښ واه واه ډېره مننه تاسو ته ډېر لوی ژوند د پاک الله نه غواړم چې ډېر زده کړه د نوکو السلام علیکم ډېره مننه خوشحاله شي دا ښاغلی زاهد علي زاهد د اس ام اس په لار باندې حکمت شاه افریدی وایي چې د ټل نه دی وایي چې مرګیه صبر د ځوانۍ طاقت مې ختم نه کړې د بعضې خلکو سره غټ غټ حسابونه لرم بلکل همداسې د حساب کتاب خو به کول غواړي السلام علیکم
جناب علي ستړي مشي په خیر. جناب علي زر محمد صاحب ستړي مشي. مهرباني خوشحاله شي. بالکل ډېر ښکلی وي ماشاءالله. پروګرام ډیر دا ته مونږ دا رنګ دي زوم چې دا کې سوار دغه کوي کنه نو ډیر بخښي او جی ان شاء الله کوشش کوو. بس هغه زما ژوند او جریه ته ما غوړم چې په ټول به پکې راوړم. بالکل ټیک ده ان شاء الله. ډیر من خدای دې خوشاله او آباد کړي. امين خوشاله شي خاطر آباد شي. ډیر مننه دا خاغله زر محمد ګورو چې د زر محمد نه پس څوک راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشه په خیر علي. خوان مشه باسین سے الله دې بخښ شر زمان خلیل خبرې کوم چې څنګه پایان حضرت بابان. څوک جی؟ شر زمان خلیل. جی شر زمان خلیل صاحب خیر تاسو. عزت من سے باسین سے الله دې آباد لاره جنت شي. سرس تاسو جی خلیل صاحب څه وایي؟ یاره جی بس ډیر داد مینه کرام قبول کوي په دومره زبردست کلی پروګرام باندې. خوشاله شي. جنت شي الله عزت من کا او دغه څه بس موږ چې دا چې د پښتنو چې کوم د قربانیان ورکړي تاسو خدمت قرباني کړه دا بس موږ ته وخت بیانوي نو ډیره مزه راکوي. ښه خبره ده ان شاء الله کوشش وکړو. او جی الله عزت من کا بس ډیر ټایم نه محتاج سپیشل سلام. قربان ډیره مننه. دا خغله شیر زمان خلیل صاحب ډیره مننه کو. زموږ هغه ملګري کم چې پروګرام اوري د هغې دپاره بیا یو ځل د ټلیفون نمبر وایم 09152541143 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشئ په خیر. تاسو څوک د چېرته نه؟ جی امین جان صاحب قربان وای څه به ویل غواړئ؟ ارشاد. چې د بېوسۍ عمره لوګی شم درنه او د زندګۍ نشه مې سر کې پرېږده او شم دې د لاس د بنګړو غلی مشه یوه نغمه کې په ګودر کې پرېږده. واه واه واه. وایي راځي نن مې د خپل درد په خاطر یا د ټپو په سریور کې پرېږده واه. او پرلې راتلو والا دې پام مرګیه ساحل لږ په شور او شر کې پرېږده. واه واه. ما دې د حسن په محشر کې پرېږده او د لیدو تاک مې په نظر کې ډېر ښه دی. الله مو خوشحاله لره جي ډېره مهربانه. ډېره مننه امین جان صاحب خوشحاله شي. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان محترم په خیر علي. سلیم استاد په خیر ستړی مشي. الله ژوندی او آباد لره خوشحاله شي. څنګه استاد صاحب وخت ښه تېرېږي؟ بالکل ان شاء الله چې وخت خیر ښه تېرېږي. بارانونه وشو ان شاء الله چې نور به موسم ښه شي سره. بس الله دې ښه کړي. او خدای پاک زموږ او تاسو زموږ موسمونه هم ښه لري. امین امین. پروګرام هم ډېر خوند وکړو او یقینا چې ډېره مزه یې وکړو ډېر معلومات زه شکر دی او په ښه رنګ کې حاصل شو. شکر. او یو څوک ملګرو ټلیفونونه مو وکړل سلامونه مو ورته ووایه. بالکل زه ورته وایم پروګرام دا زموږ ورکړه. وعلیکم السلام ټولو درنو ملګرو ته خدای دې خوشحاله کړه. عرض دی قربان یو درې څلور شعره به ورته ووایم. ارشاد. نوي رنګ کې دې زړه پښتو اختیار کړه. هی هی. نوي رنګ کې دې زړه پښتو اختیار کړه. د الفت ژبه روانه دې په وار کړه. واه واه. مننه. دا د مصر باچا خان یو لوی ارمان و. واه. دا د مصر باچا خان یو لوی ارمان و چې پښتونه ځان په خپل انا بیدار کړه. واه واه. مننه. او عرض دی چې دا هم هغه ثمرات دي چې ګوري. دا هم هغه ثمرات دي چې ګوري د خزان سپی بدله په بهار کړه. ډېر الله. مننه. او عرض دی چې ناپوهۍ علاج د هېچا سره نشته. واه. ناپوهۍ علاج د هېچا
نه وي جی د پښتو بلبله خپله ځان تیار کړه. ډېر ښه دی. ډېره مننه درنو اورېدونکو تاسو او ټول ټیم ته ډېر احترامات. ډېره مننه سلیم استاد صاحب، خوشحاله شي. ډېره مهرباني. دا و د لوړ ګینا سلیم استاد. ګورو چې دا وخت بل څوک را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی ستړي مشئ. تاسو څوک د چېرته نه؟ الله دې مل شه. ستانه ګل اپار پېښور. ستانه ګل صاحب څنګه حال دی؟ ښې؟ صاحبه شکر د خیر د تاسو دعاګانې دي. بس دغو خبرو ضرورت ده جی پښتنو له چې دا پښتانه راویښي دي باندې. جی جی او زموږ دغه مشران دا کوم چې قربانۍ کړي دي جی دا د تاسو پروګرام له مو سترګې نیولې وي هفتې نه په انتظار وي تر پوه شي. صحیح ده صحیح ده صحیح ده مهرباني. او زه به درته د باچا خان یو شعر ویم. ارشاد. د زړه په باغ مې ډالۍ وشوه گویا چې بیا بهار راځي. واه ټپه ده ډېره ښه. ډېره مننه. خوشحاله شي استانه ګل صاحب. الله دې ښاد لره. ګورو چې بل ملګری څوک را روان دی. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام. وعلیکم سلام. د ریډیو غږ تت کوي او خپل خبره وکړي، خپل پیژنګلي اول وکړي بیا خبره وکړي. ډېر درماټه مو غل خیر چړې سکول نه عمران خاکسار خبره کوي. جی عمران خاکسار صاحب هر کله ته وایو. خوشاله کړی تاسو هي. شکر الحمدلله. بس ابراهیم ماما دې ارشاد دې پروګرامو سلامونه کوي سردي. وعلیکم السلام. او وخت نه اخلم یو غزل شریکوم. ارشاد. ځکه مونږ تنګ شوی د نفرت یو لري چې مونږ ډېر د محبت یو او مونږ کو یو ځای شو یو موټی شو ولې غلامان به تر قیامت یو. ډېر ښه دی. مهرباني. او مونږ پښتانه په ننګ غیرت عادت ولې مونږ لري مونږ د دې عادت یو. ډېر ښه دی. او نن چې لروبر پښتون یو شوی دی دا د باچا خان د برکت یو. او نن کشر د مشر عزت نه کوي. نن کشر د مشر عزت نه کوي ځکه عزتدار به عزت یو. واه 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 مهرباني. او دلته کې عمران انصاف نشته دی ځکه بس تنګ شوی د غربت یو. ډېر ښه دی. مهرباني. ټول اورېدونکو ته ډېره مننه. دا ښاغلی عمران خاکسار. ګورو چې د خاکسار صاحب نه پس څوک را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی ستړي مشئ. ګلي ګلزار شي استاد محترم صابر ملنګ خبرې کوم. صابر ملنګ شهزاده تارکلی وایو. ګلي ګلزار شي په میپل د رسالت کې سرپرست شي. څوک ګدا شي څوک پاجا او څوک قلندر شي. خاینه کو د جمال پر را سرګنده تا ګدا رحمان بشاخ سکندر شي. استاد محترم تاسو ټول اوریدونکو ته په ځلمنان ماما عمران خاکسار ته سپیشل سلام. وعلیکم السلام. او ډېر خپل پروګرام هم راوړی دی. خدایي خدمتګار عبدالغفار خان باچا خان بابا سره ما خپل ملاقات شوی دی. زبردست. او دا وی زی عبدالولی خان سره او اجمل خټک سره او دا وی بی نسیم ولی خان سره ما ډېر ملاقاتونه شوي سره. صحیح. او ډېر قدردان تاسو. بس د نور خبره ختمه کړه خو په دې 1999 مې کې بیا د عبدالولی خان په پېښور کې جناپارې کې یو اخري جلسه وکړه نصر جی. د هغې نه پس بیا غریب هم وفات شو. هغه جلسه کې ورسره زه موجود ولاړم. صحیح. نو سر جی بسایي کې هغه د هغوی یو زوی د عبدالولی خان سنگین ولی خان نوم یو دا زمونږ اسپندیار خان دا ټول فرید توپان او مونږ ولاړو. او عبدالولی خان جی او ځوان د لاس ونیو سټیج ته ورخېږو. وی بس اخري وختونه مې دا ځوان به اخیره پورې ستاسو انشاءالله کامیاب لیډر ثابتېږي. او دا د لمانن نه پاس درکو هغه زمونږ عمران احمد خان صاحب. صحیح. او سټیج ته راوخته خبرې اترې وشوې. او بس هغوی سره راغی. بیا یو 3 کاله پس ولی خان وفات شو. نو عمران احمد خان صاحب د هغوی
د پاټې نه جی بس بیا بیر شو خبرې پکې رالي صحیح سبو وای نن برا سره څه شریک وای بس ان شاء الله تعالی نن با سره پړه باندې مې راغلي دی یو نوی باباجي غزل با سره کلام با سره پیش کما ارشاد وینه پوهېږم چې په کومه لاره لاړې چې دا ولې مې د زړه د ښاره لاړې واه او چې پیښې دې د خدایانو را شروع کړي ته د خدای کور ته د دې دپاره لاړې او چې روان شولې د اوښکو په باران کې واه ای هرمانه ځکه داره لاړې او زمونږ کډه لا خوره وره پرته ده خپل منزل ته قافلې بې شماره لاړې او دا یاران چې مې یو بېواره درومي ځکه اوښکې مې پسې بېواره لاړې چې په ژوند کې د مخلوق خدمت ونه کړي شنډه ونه وي بې برګوباره لاړې نو ملګری صابر ملنګ هم لاړو او مقطع هم صدا سې ده چې عباسي نه چې د دې ګلزاره لاړې اوس ما ته بله کړۍ نه یادېږي ډېره مننه خوشحاله شئ صابر ملنګ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب السلام علیکم په خیر حالې ستړي مه شئ شکریہ ډاکټر صاحب فلک نیاز خبرې کوم د طبیعي باب جدید نه جی فلک نیاز صاحب وایي څنګه چل دی دا الله مهرباني دا فضل دی پروګرام اورم د باچا خان سے متعلق ډېر معلومات موږ ته ترلاسه شو جی نو یقینا د پښتنو جذبې دې خبرو سره لړزيږي واقعي نو پکار چې وقتا فوقتا دغه شان د پښتنو چې کوم کارکردګیان دي نو چې دا موږ مخه ته وروړی نو موږ ته هغه د زړو خلکو هغه دغه پته لګي کنه چې دا توري پته لګي کنه بشکه اول ډاکټر صاحب تاسو د مخکې به کیسې مې راوړی هغه نه سبا نه راځي نو بس کله صحیح چې سمخه لراله نو زما خو هغه د کلندر راغلی ډرایور راغلی کیسه ډېره په زړه باندې راوړېږي که چېرته تاسو ته موقع میلاو صحیح ده خپل مړی پردی مړی خپل مړی پردی مړی صحیح ده نو که دغه چېرته تاسو ته مخې ته راله نو که دا هم راته یو ځل بیا نشر کړو نو انشاءالله په مناسب موقع به نشر انشاءالله جی انشاءالله خوشحاله شه ډېره مهرباني جی جناب ګورو د فلک نیاز صاحب نه پس ملګری اخلو او بیا د فیسبوک د ملګرو نه اجازت اخلو السلام علیکم غږ راوچت کوي تاسو څوک د چېرته نه السلام علیکم وعلیکم السلام علمزیب خبرې کوم رشید ګړی علمزیب صاحب وایه که نه څه به وایې باسین صاحب ستاسو پروګرام اورو الله چې دا نن چې کوم معلومات نه تاسو موږ ته بیان کړو نو دا ډېر یو پیداناک معلومات سړی د خپل مشر د حال نه خبر شي بل دا ده چې موږ ادارول غواړي دې خبرو نه چې کوم دی نو د هغه شي خبر شي چې لکه د مخکې چې کوم حالات تېر شوي وو منډې تړلې والی شوي دي په کار دا ده چې اوس هم ووایل شي که نه جی بالکل نو په دې خبره باندې او بل فلک نیاز صاحب چې کومه خبره کړې علمزیب صاحب ستاسو غږ مات شو نو د دې وجې نه مونږ مجبور یو ستاسو ټلیفون قطع کړو خو پوه شو ستاسو په خبره باندې ورسېدو چې تاسو څه ویل غواړئ ډېره مننه د فیسبوک د ملګرو نه اجازه اخلو انشاءالله تعالی چې پروګرام جاري دی د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو او خپل پروګرام به همدغسې جاري ساتو انشاءالله تعالی د 12 بجو پورې تاسو زموږ سره یې موږ تاسو سره یو خو د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه ټاټا او بای بای پروګرام د